بس صرف جواب راکې مناظره کوي کنه بس نور دوی مستن دغه تاسو سره نشته کاسه په ذل بکواسات کوي دغه نه بس جواب نه در کوم د کلیپ پیدا سره دیو ځل شو تاسو سره مې پیو خود دغه انکار حدیث د موضوع نه تختی بالکل موضوع دی نظر انداز کلی په تیر کلیپ کې کلیپ مکه بس رابطه وکړه نه پستا خواهش کوم پوره کو کنه مطالبه مې در پوره کړل دین خو نور سم حیات النبی صلی الله علیه وسلم اگر چې پیو ځل شوی وا استا مشرانو په دسخطونه مر سره کړی تا ویل بیا مونږ راځه په خوش دلی سره پراخ زړه پراخ کم دغه سی وای ته دوه کاله تیارې وکي بیا راشي په خبرو موضوع کې په بل موضوع نه کې راسته الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو نن 31 مئی 2025 ته دیر مخکې د وحدان او د بلال صاحب په جواب کې ما یو ویډیو کړی و دغوی جواب بیا راغی ورځ نیمه ځلک ډېر مصروفه شوی او مؤخره ته میلاو نه شوله د دې وجې نه لږ تاخیر راغی خلاصه دغه دواړو د کلیپونو دا ده چې ما د هغوی د چیلنج په جواب کې د دې ته یو چیلنج هم ورکړی او د دې چیلنج مې هم قبول کړی یقین وکړه د دواړو کلیپونو ته واوره دواړه د اصل موضوع نه تښتېدلي دي موضوع باندې یو قسم نه دی راغلی زما کلیپ هم واورئ تاسو د دې کلیپونه هم واورئ یقین وکړه موضوع پخوا هم نه دی راغلی صرف بکواس بد زباني رد بد اصله چې ډېر ګډ وډ شي او چغې وهي بس حق حالت دی وحدان صاحب والا کلیپ ته راځم وحدان صاحب چون کې چیلنج ورکړو زما سره څوک په کومه موضوع تیاری زه ورسره خبرې ته تیار یم او ځان نه زمری جوړ کړو موږ ویل دا خو هغه سړی دی چې دا خبرې نشي کولی زموږ مخې ته مذوب ناست او دا چیلنجونه ورکړي رساني طالب مخې ته نو د بیا ما ورته ویل چې زما زوړ چیلنج هم به تا باندې قارض دی او دوباره درته در کوم ستا د دې خبرې په جواب کې هغو توبه وباسئ چې به آینده دغسې خبرې نه کومه دا رانه زیاتی شوی دی دا مې په زول کار کړی دی یا راشه خپلې خبرې مطابق ما ورته ویل چې ستا مشران ټول چې دي پنجپیران منکرین حدیث دي د انکاري حدیث د ټول جراثیم د پنجپیریت نه خورېږي بسم الله وکړه میدان ته راشه پر ځای د دې چې زما چیلنج یې قبول کړی وی د اصل خبرې نه تښتېدلی بد زباني ګډ وډ او اصل خبره بار بار نظر انداز کول هغې ته تللی دی زما د چیلنج په جواب کې څه وایي وایي دی وایي ما یادوي وایي دی وایي تا چې ویلې چې پنجپیران منکري حدیث یې نو وایي زه م وایم چې ستا د قانون او د فتوی سره ستا مشران هم منکرین حدیث دي و ما ته بیا وایي یوازې ستا په توبه نه چلیږي زما هم په چلیږي ګوره ما درته ویلي اول اصل زما د چیلنج وجه د خبرې وجه تا هلته طالب را ایثار کو هغه ته ویل چې څوک ما سره کینی خب تیار یې په کومه موضوع یې زور سره خبره کړو نو ولې تختیر خپلې خبرې نه او په دې مخکې ما تاسو چیلنج کړی وي تښتېدلی وي اوس دې بیا د خولې نه خبره ووتله بیا مې هغې باندې ما تاسو ګیر کړي یي د هغې نه اوس تاسو تېښته مه کوئ میدان ته راشي دویم نمبر ګوره دا خو زما دعوه وه چې پنجپیران منکرین حدیث ته پکار دا ده چې تا خپله دفاع کړې وي الزام کې جواب کړي چې راته هر څه ویله خو تا خپله دفاع ورسره ونه کړله وتښتېدې د موضوع نه دا ولې لکه چې رښتیا تاسو منکرین حدیث یې خپله دفاع نه شئ کولی دریم نمبر دی وی زه وایم چې تاسو منکرین حدیث په دغه اصول سره بسم الله وکړه راځه موضوع هم دغه اصول منکرین حدیث چې په کوم اصول سره ما پنجپیران منکرین حدیث ثابتول چې متواترات نه منکر دي صرف دا نه چې خبره واحد په هغه اصول سره د زما مشران منکرین حدیث ثابت کا ادین اخو خبر نشته زه بری پته ما یم ٹھیک شو هغه اصول سره زما مشران ثابت کا بسم الله وکړه مفتی فضل حسین صاحب مولانا عبدالرحمن ابي صاحب کې سره رابطه وکړي چې مناظره تاریخ کې زه بس تاسو په انتظار یم په دغه اصولو بېشکه زما مشران ثابت کا انشاءالله په زر کالو کې یې نشي ثابتولی ځکه ته صرف بکواس کې او زه درته چې کومه خبره کوم په سل په سل تم په دې باندې متفقې چې ستا د استاز نه واخله ستا د مشر نه واخله تر اخره پورې ټول منکرین حدیث دي نو پنځم نمبر دی دویمه خبره کوي ما هم چیلنج درکړی و چې ستا په قاعدې سره ستا مشران د عذاب قبر نه منکرین دي نو ما ورته ویل ګوره دا د موضوع نه مه تښته منکرین انکار حدیث والا موضوع نه تختمه دویم نمبر ګوره وحدان صاحب انصاف نه کار وکړه تا ویل سمانو تا مناظره مونږ ویل بسم الله که راځه تا ویل په یاد روح مونږ ویل بسم الله که راځه تا ویل په حیات النبي صلی الله علیه وسلم اگر چې په یو ځل شوي وه ستا مشرانو کې دسخطونه م راسره کړي وي تا ویل بیا مونږ ویل راځه په خوش دلی سره پراخ زړه پراخه کم دقسې ووایه ته دوه کاله تیاری وکړې بیا راشي په خبره موضوع کې په بله موضوع نه چې کې راستی بسم الله وکړه میدان ته راشي چې په دغه باندې خبره وکړو او په دې موضوع باندې یو ځل پیدا سره زما مناظره شوې هم د کومه موضوع چې دی ستا مشر دی ته ورته خپل استاذ وایي هر څه ورته وایي تا ته خپل کشر وایي یقین وکړه یو پنجپیري سره به مناظره کوي جماعت نماینده مناظره هم حسابوي بل طرف ته بل راپسې نه دا خو ماشوم دی نه پوهېږي ما سره یې وکړه لکه ته چې اوس په زباني حال سره
پیدا سره په شوی ده. البته ستا سره په بیا هم وکړو خو راځه په داشته موضوع راز چلو ستا مطالبه هم پوره کړو. په یو ورځ به دواړه موضوعګانې شي، دا عذاب قبر والا به هم شي. ته زما مشران په دغه اصولو سره منکرین عذاب قبر ثابت کړه، په کوم باندې چې موږ تاسو ثابتو بسم الله وکړه میدان ته راشه. دغه موضوع هم شو. په یو ورځ به دواړه انکاري حدیث والا موضوع به وشي، نیمه ګنټه وقفه بیا به په دا بله وکړو. که ته په د عذاب قبر والا اول کې اول به په دې وکړو، نیمه ګنټه وقفه بیا په انکاري حدیث وکړو. زه ګورم دغه لار مې درله بنده کړله چې اوس د تېښتې څه لار اختیار. بیا د وحدان صاحب په خپله مناظره کې د ښځو غونډه کې پیغورونه کړي، یاره بریلیانو سره بریلیانو ناکام وکالت یې کړی دی. علم غیب ورسره زموږ مناظره شوه، ما ته وایي وایي تا نه تپوسونه کړي وو، وایي تا له جواب نه درتلو، کیمرې له دې ورلته ورکړه. ظالمه یو خو مناظره کې وویل چې ته خپلې نه خبره وباسې، هله د دې لغوي تعریف وکړي، اصطلاحي تعریف وکړه، وجه تسمیه ووایه، شروع دغه مناظرې نه د تېښتې لاره هر څوک په دې پوهېږي. د هغوی طریقه دقه وه. دویم نمبر دلته ما کیمرې له هلته نه وه ورکړې، په هغې ټوله دنیا ګواه ده، مناظره ختمه شوه دې وختې. دلته یو بریلی ولاړو القاسم نانوتي لوتي، اشرف علي تانوي لوتي رحمهم الله، نعوذ بالله، پنځه شپږ کابر نومونه یې افله کنځله کړل. ته ما ویل خوا شه، نه خوا کېدو، بیا ما یو ګزار په دا سینه باندې والی. دریم نمبر 4 غنټې مناظره د هغې په ریکارډ باندې ده. بریلیانو خو موږ نه کیمرې ماتې کړلې، اوس ته هم دغه په خبره پسې لاړې. نو چې کیمرې ما ورنه ماتې کړې وي، دا دلتې والا ویډیو د کوم ځای نه راویستل؟ سوچ خو وکړه. د مناظرې ویډیو بیا موږ شیر کړې ده، اردو کې ترجمه علامه سید خان نقشبندي صاحب حفظ الله کراچۍ کې کړې ده. کراچۍ نه چاپ شوی، پېښور نه چاپ شوی، هندوستان نه چاپ شوی، ټوله دنیا کتل. ته اوس مه راپاڅېږه چې ما جواب کړی دی که نه، ناکام وکیل مه جوړېږه. بیا دې وایي ما ته وهابیانو درنه تپوسونه وکړه، نو جواب نه درلود، تومانچه دې پسې راواغست. ستا سره مې 3 مناظرې شوې، تا پسې مې تومانچه راغستې. دا ټول تاسو هسې بکواسات کوئ، تېښتې لاره ګورئ ځان نه. دویم دا چې هلته مدعي هغه و، زه نه وم. نو مدعي به تپوسونه کوي که مدعي به تپوسونه، خو ما کول، هغه جوابات نه راکول. دا و تاسې په زول به کوسئ. دریم تومانچه ما نه ور اغستې، کور والا چې چا هغوی ته موږ ته ځای راکړی و، زما ملګری نه و، هغه درېیم ګړی و. هغوی بد رد ویله، هغوی تومانچه اوس ویشتې نه وي، خو ورته ویل سمه خوله خوځوه. هغه ځای ته چې موږ رالو هلته اسلحې د مخکې نه موجود وي، هغوی حفاظتي پهرې خو ایجنسي وه، هغې کې ودرولې وي. نو دغه د غلط خبر وله. بیا دی وایي ما ته شیخ محمد الله صاحب یادوي، هغه در پسې خبرې کړي دي. اوس دا ته د موضوع نه مه تخته. ګوره دا کیسې پرېږده، شیخ محمد الله صاحب اوس دلته نشته، هغه افغانستان کې رسۍ کړي دي خپل ځای باندې، هغه خبرې ته پرېږده. اوس اصل موضوع ته راشه. دویم دا چې دغه تا ته هم پته چې د متعصب او حاسد جرحه دا قابل قبول نه ده، نو ته څه له هغه ماته رایادوې، او هغه هم خالص الزامات لګولي. وحدان صاحب تېښتې به نه، ما ستا موضوع قبول الله، په عذاب قبر هم در سره کېنم. بسم الله وکړه، رابطه وکړه که تیاري چې د اختر نه مخکې به دا موضوع مناظره کړو. 2 موضوعات شو، عذاب قبر هم شو، پیدا سره هم یو ځل شو، تا سره هم پې وکړو. خو دغه انکاري حدیث د موضوع نه به نه تښتې، بلکل موضوع دې نظر انداز کړي. په تېر کلیپ کې کلیپ مه کوه، بس رابطه وکړه. دې نه په ستا خواهش خو ما پوره کړو که نه، مطالبه مې درله پوره کړله، دې نه خو نور څه نشته. دویم نمبر زه راځم بلال صاحب کلیپ ته. بلال صاحب اصولي خبره دا و چې د چیلنج ورکړو، ستا مشران د علم غیب قایل دي، د الله نه نفي کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره ثابت دی. نو ما ورته الزام لګې دروغ وی، دا ته چې سوی د کشف کراماتو عبارات راخلي، دې ته علم غیب نه ویل کېږي. د علم غیب په نبي باندې زموږ کبیرو مستقل کتابونه لیکل. الحمدلله مونږ د دې بلال په علاقه کې په ما مناظره کړې د بریلیانو سره. هغه چې سړي کې شرم نه وي، د فضول خبرې کوي، بکواسات. بلال هم په ټول کلیپ کې اصل موضوع نظر انداز کړی دی، تښتېدل په کار دا وسله فضول خبرې کوي. خو بس مین موضوع ته راشه. زه اوس بیا درته بلال صاحب ستا چیلنج ویل، مخکې تا چیلنج وکړو جمعیت والا کافران دي، مونږ درته موضوع تا کې خو د بسم الله مونږ درته راځي یو موضوع به زموږ شي وستا شي، تا ویل نه نه زما په دا موضوع کې مونږ ویل صحیح دی. هغه موضوع در باندې زموږ فرض ده چې ستا په اصولو سره پنجبیران کافران دي، د هغوی په قاعدو سره د زر پنجبیران کافران ثابتون. بسم الله وکړو، په دې راشه که نه ولې تښتي. بیا د هغې نه پس تا په هغه موضوع بیا چیلنج بازي شروع کړه، بیا دې په علم غیب باندې چیلنج ورکړو. نو علم غیب باندې ما ستا چیلنج قبول کړو، ما درته ویله چې بسم الله وکړه میدان ته راشه. ټیک دا خو یو موضوع ورسره زمونږ هم ملګري کې که زمونږ نه مخکې کې که خپله مخکې کې ستا خوښه ده، خو دواړه موضوعاتو په یو ورځ مناظره کوو. تا د انکاري حدیث والا موضوع خو دې بیخي نظر انداز کړی دی. دویم ما چې درته ویل چې ستا په اصولو پنجبیران کافر دي، هغه دې نظر انداز کړی. میدان ته راشه، تېښته به نه کړي. بیا دې په خپل کلیپ کې ویلي ما ته منور شاکر ستاسو سړی و بس چې دا چا سړی و دا موضوع پرېږده، اصل موضوع ته راشه، هغه دنیا ته پته چې چا سړی و. البته ما مین خبره دا کړې وه چې ستاسو شیخ طیب صاحب د خپل جماعت نه ویسته په دې نوم باندې چې دا منکر حدیث دی. حق شیخ طیب صاحب ورته دعا وکړه، دی وایي یاره هغه خدای ویل چې زما درته خپل حق در بخلی دی. مړه شرم درله پکار دی، دومره خو سترګې مه پټو.
ټول دروغ وي، خلاف حقیقت خبرې کوي. دا کلیپ موږ دلته لګو، شیخ طیب صاحب دوه خبرې کړې وي، یو له د مغفرت دعا کړې وه، دویمه ورته شهید ویلی و. دا کلیپ موږ دلته په ویډیو کې لګو. ټول پنجپیریان دی اوري، مسلمانان دی اوري، فیصله دی وکړي چې پنجپیریان څومره دروغ وي. آیا یو منکر حدیث هغه دپاره د مغفرت دعا کول، هغه ته شهید ویل دا جایز دي؟ نو دا د دې غریبانو حالت دی. دویم دی وایي ستاسو بعضې دیوبندیان هم ورغلي هلته. وګوره ما درته هغې وضاحت کړه، هغه خلک نو خبر، هغوی خپل عذر بیا وکړو. موږ نه یو ښه نو خبر د دغه عقایدو نظریاتو نه، او ستا شیخ طیب صاحب ورنه خبر و، په دې وجه تاسو د جماعت نه ویستلی و هغه، نو بیا دې په ظلم بکواساتو ته هغه ضرورت نشته دی، دا مه کوه. دویم نمبر دی وایي ما ورته ویل مې په دغه موضوع ستا سره زما مناظره شوې وه، تا ویل جمیعت والا کافر دي، موږ در سره پرې مناظره وکړه، بسم الله وکړه میدان ته. ته بیا ولې یو کال نه چلنجونه کوې، ما په کوم موضوع چلنج کوې؟ د دې معنی دا ده چې ستا هغه زخمونه نه جوړېده دردونه، ته راغلی د جمیعت والا په کفر پسې خپل کفر دی واپس پرې وړو. دنیا هغه مناظره کتل د فیصلې ورباندې کړې ده، اوس بیا فیصلې نه کوو باندې یو کال پورې بیا ستا په هغې باندې چلنج بازي. دا دلیل د دې خبرې و چې ته خپل شکست په زبان حال سره تسلیم کړې. سړی یو څوک یې راواچوي بیا راشه بیا راشه. دویم نمبر دې څه وایي ما څنګه چیلنج کړی و چې تا تر جمیعت نه انکار کړی، ما د جمیعت نه انکار کړی، تاسو دوباره پرې بیا ونه چیلنج اوس زما نوم اخلي، ما په هغې بیا چیلنج کوې. دا خلک هم ګوري چې دا سړی لیولی شوی دی که څه چل شي. دویم نمبر زه ستا په تمه یم بلال صاحب، اصل موضوع نه به نه تښتې، اصل موضوع ته راشه. ستا چیلنج ما درته جواب درکړی دی، اوس د موضوع نه مه تښتې. بیا دریم نمبر دا وایي زما دعوه دا ده چې تاسو الله نه علم غیب نه بې کوئ، نبي علیه السلام ته سب. نو ما به جواب درکړی و که نه، مخکې کلیپ کې مې درته ویل چې ستا موضوع به سر و چې شم ما ته قبول، ورسره به زما موضوع وي، په یو ورځ به دواړه موضوعات کوو، تختې به نه. تېر ځل هم تا ما سره واده کړی و چې دې به روز مناظرې نه پس در سره کوو، هغه مناظره تېره شوې ده، اوس راشه د خپلې وعدې مطابق کړه هغه موضوع ده. انکاري حدیث موضوع مه نظر انداز کوه بلال صاحب، په دغې موضوع به خبره کوو. یا د تکبیرانو په کفر دوه موضوعګانې مې درکړي دي، یو انتخاب ته به خپله وکړه، یو ستا موضوع یو زموږ موضوع، په دواړو باندې به په یو ورځ باندې مناظره کېږي. دویم نمبر دا ستا چل ول په دا کلیپ کې دنیا ګوري چې ته څه کوې. دریم نمبر زه ته ته ولې تښتې، د خپل مشرانو په ایمان ته خبره نه شې کولی. مونږ خو درته سینه وړه بول، مونږ میدان ته راځه، دنیا وکتله فیصله ورباندې کړې دی او په تا په جهالت پسې خاندي، ته اوس هم په خپل ځان باندې نه پوهېږي. او زه د پنجپیرانو ته هم حیران یم، یو سړی را مخکې کېږي دیو ته امید تلل، اوس د بلال غونته کې سړی لیوني نه د دیو نه امید تړي. یاره زه خو حیران شم دی پنجپیرانو ته. بلال صاحب بیا وایي ما سوالات کړي مناظره کې، تا جوابات نه وکړي. نو ګوره بلال صاحب یو خبره درته وکړم چې ته سالس مه جوړېږه. اوس ته وایي زه مناظر هم په خپله یم، سالس هم هغه دنیا کتل چې ما ستا جوابات کړي دي که نه، تا زما جوابات کړي دي که نه، دنیا په هغې باندې فیصله کړې ده. دا خبرې ته مه کوه، اوس فلحال دا پرېږده. بیا وایي ستاسو نه د مناظرې نه وروسته خپلو مشرانو انکار کړی، لکه شیخ محمد الله صاحب. نو قمقل هغه زمونږ کله مشر و، محمد الله صاحب نه زمونږ مخکې مشر و، نه اوس مشر دی. چا به زموږ دغه دا ستا مناظرې نه مخکې دغه کلیپونه راغلي، دا څه چې ویل د دې نه مخکې م ویلي، نو هغه مه راچوه، موضوع نه مه تښتېږه. دویم نمبر او که هغه زما نه مشرانو انکار کړی نو د دې نه پس ته بیا ما ولې چیلنج کوې؟ پکار راو چې بیا خو تا زما نوم نه اخیستی کم از کم که نه. دویم نمبر هغه مناظره دنیا علما عوامو کتلې ده، او ته اوس هغه پرېږده، اصل موضوع ته راشه، موضوع مه پرېږده. تېر کلیپ کې درته ما ویلي، اوس مې درته دوباره تکرار کړي. دریم نمبر دا وایي ما ته وایي اول 15 علما راجمع کړه چې هغه وایي چې دا زموږ جمعیتي مناظر دی. ما ته خو یاره دا سړی ذهني مریض ښکاري یقین. یو طرف ته ما چیلنج کوي، زما نوم اخلي، بل طرف ته ما ته 15 مشران راجمع کړي، دا ته څه فضول خبرې کوي. دویم دا شرایط تا مخکې ول نه لګوله چې اوس در څه موضوع کې مناظرې لپاره موضوع زه एकदम ته دا خبرې شروع کړې، چغې دې شروع کړې. بیا بیا اخره کې راغله ګستاخي کړې د حضرت هزاروي صاحب نور الله مرقده محسن امت شفیق الامت حضرت مولانا عبدالرحمن هزاروي صاحب پیر طریقت ریورشي رحمه الله. وی هغه باندې خو کاړوي صاحب رساله لیکل کافر ورته دا دروغ ویلي، چا ورته کافر نه دی ویلی، خپل منځ کې معمولي اختلاف راغله او د کفر خبرې نه وي. بیا په هغې باندې مستقل رساله راغله قضیه کا خاتمه ته کې وایي زه درته هغه هر وخت پیش کولی شم. هغه خبره د هغوی په ژوند کې ختمه شوې ده، دوباره اوس ته قصې مه راچېړه. دویم نمبر دې قصې سره به وروسته ګورو، دا خو ته د تېښتې لار ځان ته برابرې، د دې نه قلار شه، راځه اصل موضوع ته راشه چې به کوم د چیلنج ورکړو د هغې نه تېښته مه کوو. بیا وایي شیخ سربراز خان صاحب درس بری مولا میاشت مخکې ملاقاتونه بند کړي، دا د صریح دروغ ویله، کذاب آخري ورځو کې
تقریبا د کومه میاشت ورځو کې وفات شو، په دغه هفته کې ورسره زما به ذاتي خود ملاقات شو، عمومي ملاقاتونه کېدل چې ډېر به بیمار نه و، بېهوشۍ حالت کې به نه و، ملاقاتونه به کول. او د مرګ نه وروسته شیخ سربز خان صفدر صاحب نور الله مرقدو چهره مبارک ټوله دنیا کتل دیدار کو. او زه ستاسو مشران خو په دې موقع یاد نه کوم چې موضوع بل طرف ته ځي، خو دومره ده چې پنځپیران هم مثلا دې دپاره راویستل مرګ نه وروسته مخ کتل دا بدعت دی. نو بس دنیا په دې پوهېږي چې ولې اصل موضوع پاتې کېږي، هغه موضوع پرېږدم. بیا وایي ستا مشران ما ورته ویلي مې بلال صاحب زه چې کومه خبره کومه دینه مخکې چې سره ما د جواب کې ما ویلي وم چې په کومو موضوعات در زما مناظرې شوي دي هغې باقاعده زموږ د ذمه دارو دیوبندي مدرسو دارالفتاګانو فتوی وې، دارالعلوم دیوبند فتوا وه، بنوري ټاون فتوا مور باندې شته، دارالعلوم کراچۍ، ټولو دنیا مدارس ټوله دنیا مني چې هغه د کلو مدرسې نه دي، بین الاقوامي ادارې دي، حکومتونو ملکونو تقسیم کړي دي، د ټوله دنیا طلبا پکې راځي. او چې تر هغې نه انکار کړي ته په خپل ضد او جهالت ولاړې. ده ته ما ویلو دا ته چې کومه فتوا لګې په دې فتوا ستا سره ستا پنځپیریان هم نه دي متفق کړي، نر شره شیخ طیب نه پې دستخط راواله، د بل چا نه راواله، چې کومه یو دارالافتا پنځپیریانو ته بسم الله وکړه، دنیا کې د یو پنځپیریانو دارالافتا نه فتوا راواخلې چې دا زه څه وایم دا صحیح دي. اب تا ته وایي چې بکواس کې فضول. ما ته وایي یاره ستا مشران ما سره ستا په کفر متفق دي. نو دا ګوره اصل موضوع نه تېښته. دویم زه تا ته یو عبارت وښیي وایي یاره وایي مولانا کاوړي صاحب ته شیخ سرور خان صفدر صاحب کافر وایي، شیخ سرور خان صفدر ته مولانا کاوړي صاحب کافر. ما تا ته چیلنج دی شیخ سرور خان صفدر صاحب ویل چې مولانا امین کاوړي صاحب کافر دی، بسم الله وښیه. یا بل یو مشر یاد کړی ته کافر ویلی، خو وښیه تر مرګه پورې نشي ښودی انشاءالله. خو زما مطالبه اوس هم په خپل ځای بلال صاحب موضوع نه منه تښتي. دی بیا ما ته وایي تېره مناظره کې تاسو ما ته جوابات نه دي راکړي، لہذا دا ځل به عبارت پیش کوم تا سره به 10 منټ جواب دپاره او بیا به ته یو پیش کې. نو اول خبره خدا دغه مناظره دنیا کتل ته مناظره او سالس خپله مه جوړېږي، په هغې یو ځل فیصلې شوي دي. دویمه دا ده دا خو تا ته ما په تېر کلیپونو کې 15 پیرونه زیات ویلي وو چې راځئ عبارت به پیش کوو، زه به ته به زما عبارت پیش کړي، 15 منټه به ما ته موقع راکړې د جواب صفایي به وکړي. په جواب زه به صفایي وکړم، په جواب کې به زه نوی عبارت نه پیش کوم، دا عبارت وضاحت وکړو، دغسې به زه ستا عبارت پیش کوم، ته به جواب کې وضاحت کې بل نوی عبارت به نه پیش کې، د دې وضاحت به کې صرف دغسې به عبارت په عبارت خبره کوو. دا خو زه تا ته مخکې نه لګوم، موږ کاش چې دا خبره ستا په ذهن کې راتلې. او یو تن مفتی منیر پکې وفات شوی دی، شهید شوی دی. او یو تن مفتی منیر پکې وفات شوی دی، شهید شوی دی. هر څه چې یو وخت کې زما شاګرد و او زمونږ ملګری و، بیا د هغې نه بعد چې هغه هر څه کړي دي زما باره کې که هغه هر څه ویلي هر څه یې کړي زه هغه معاف کوم او د الله نه هم دا امید ساتم چې زما په ګناه دې الله نه نیسي، الله دې معاف کړي. هر څه چې کړي اوس هغه دې دنیا کې نشته، هغه لاړ او د هغه لپاره یو دعا وکړئ چې الله ورته هغه ګناهونه معاف کړي او کوم چې زخمیان دي نو هغوی ته دې الله صحت کامله ورکړي او الله یې د نورو تکلیفونو شرونو نه موږ ټول مسلمانانو ساتي او الله دې په دې ملک کې امن سلامتي او خوشحالي راوړي. یو دعا وکړئ چې الله هغه ته مغفرت وکړي. زما یو دعا وکړئ چې الله هغه ته مغفرت وکړي. زما یو دعا وکړئ چې الله هغه ته مغفرت وکړي. زما او زه درته وایم بالکل هم په دغه طریقه صرف یو عبارت به ته پیش کړې 5 منټ به ما ته وضاحت ته راکړې، زه به عبارت پیش کوم 5 منټ به تا ته وضاحت در کوم، بیا په هغې پسې بیا به په درېیم بیا څلورم پنځم دغسې به چلو پکه موضوع باندې کومه موضوع باندې چې بحث شروع وي. نو کله اول زما په موضوع تیارې انکاري حدیث والا یا د پنځپیرانو په کفر ستا بلال په اصولو باندې یا که په دا بله تیارې بسم الله وکړه، زه بالکل تیار یم، په انتظار یم چې ته به رابطه وکړې مناظرې دپاره ترتیب جوړ کړو. بیا د هغې نه مخکې دی وایي موضوع دا شوه جمعیت والا کافران دي. موضوع دا نه ده، ګوره موضوع تا علم غیب کې ستا مشران د علم غیب قل یقینو که د ستا 1000 کاله کې ته نشي ثابتولی، دا خو ته الزامات لګې. موضوع دې ایښې ده
ستاره طرف نه علم غیب چې تاسو د الله نه علم غیب نه بغیوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ثابتوي زما طرف نه موضوع پنځبران منکرین حدیث دي یا پنځبران د بلال په اصول سره کافر په دوړو کې چې کوم یو استخوخی انتخاب وکړه د اصل موضوع نه تخته مکه او ټول دنیا ته ویم چې دوه پنځبرانو چیلنج ورکړه اوس د موضوع نه تختی راټینګې کوي دینه پس زبا وحدان صاحب ته بلال صاحب ته چې د موضوع نه ونځي بس صرف جواب راکې مناظره کوي کنه بس نور دوی مستن دغه تاسو سره نشته کاسه په ظلم بکواسات کوي دغه نه بس جواب نه درکوم د کلیپ بلال صاحب ته بر کلیپ جواب ملاویږي د مولانا عبدالرحمن عابد صاحب حافظه الله محقق اهل سنت مناظر اهل سنت حضرت مولانا عبدالرحمن عابد صاحب حافظه الله او وحدان صاحب ته جواب ملاویږي د مفتی فضل حسین صاحب حافظه الله مناظر اهل سنت تر طرفنا زه خپل دغه نه موزه تاسو په ظلم بکواسات په رواني اصل موضوع نه تخت کې ټوله دنیا ګوري کمنټونو کې اندر خلکو لیکلي چې تغور موضوع نه لاړې و تختی خبر زه په انتظار یم چې جواب برا کوي دواړو تمام موضوعات کې خودل تخت بنه کوي په تیر کلیپونو کې مکمل نظر انداز کړی دي دغه آیات مستاق ونه ګرځيږي یا ایو الذین آمنو لم تقولون ما لا تفعلون زه امید ساتم چې مناظره ماحول به برابر کې کنزل بکواسات د پتو بازی نه علاوه هټ کر د دینا په خه ماحول کې بکینو خبره بو کو الله دی وکړي چې دا پنځبران سنجیده طریقې سره مخې ته راشي دنیا حقیقت وګوري جزاکم الله خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ